بسم الله الرحمن الرحیم. د قومي وطن پارټۍ صوبائی چیئرمین سکندر ایاز خان شیرپو او زما د کلي درنو قراردانو مشرانو همزولو کشرانو نن ډېره د خوشحالۍ خبره ده، د خوشحالۍ ورځ ده چې د شیرپو چیده مشران هم دلته موجود دي او خصوصا دا نن چې کوم یو مقصد دپاره موږ رايوځای شوي یو، په دې کې زمونږ د کلي درانه مشران چې څه په ورورولۍ کې لږ ډېر هغه راځي، کش په کش راځي او هغه ستاسو ټولو په دواګانو سره کش په کش ختم شو. زه د غني خان حاجي صاحب، ګلپسند خان، عالمزیب خان، دا غرونه دا دوی ټولو زه بې حد مشکور یم. بارمن خان هغه نن جوړ نو، د عالمزیب خان د کورنۍ مشر دی، د هغه بچي دلته دي. دوی ټول نن زمونږ دپاره اعزاز دی چې دلته راغلل او زه کومه کمیټي چې جوړه شوې وه، اجمل خان ډاکټر صاحب دی او ټول نور ملګري پکې وو. دا مونږ یو مقصد دپاره الیکشن خو به راشي، الیکشن به لاړ شي، مونږ د خپل کلي په یو نه یو طریقې سره مونږ غوښته چې خپل کلي کې ورورولي مضبوطه شي، نو دا زمونږ لپاره یو ډېره لویه خبره ده. دا لږ ډېر کش په کش په ورورولۍ کې راځي، خو دا لږ ډېر هغه مو یو بل ته مونږ چې مخامخ شو، یو بل عزت احترام مونږ هغوی هم کړی دی، مونږ هم د دوی عزت او احترام کړی دی، ځکه چې زمونږ یو کلی دی. د دې کلي نوم اوس په ټول پاکستان کې نه، په انټرنیشنل سطح باندې د دې کلي نوم هر څوک پیژني او همدې کلي له چې مونږ تقویت ورکوو، نو دا زمونږ ټولو لپاره، زمونږ ټولو په دې کې صرف زما هغه هلې ځلې نه دي، ټولو هلې ځلې دي چې ټول مونږ یو ځای وو. نو دې نه مخکې هم ډېر الیکشنونه تېر شوي دي چې دې کلي کې به چا داسې جرأت نه شو کولی چې بار نه به راغی او دا ووټ به دلته اخیسته. نو مونږ هم دغه کوشش دی، ځکه چې کو الیکشن نن یې، کو سبا یې، کو شپږ میاشتې پسې، کو کال پسې الیکشن دا کو زه ولاړ یم، کو سکندر خان ولاړ، دا زمونږ الیکشن نه دی، صرف دا د ټول کلي د ټولو مشرانو د ټولو جذباتو الیکشن دی چې مونږ کامیاب شو. نو دا ټول دا مونږ دا ګڼو چې دا ټول کلی کامیاب شوی دی او خدا نخواسته څه پکې ناکامي راشي، دا د ټولو ناکامي ده. نو په دې لحاظ سره زه په دې ډېر خوشحاله یم. سکندر خان هلته ورغلی و، د غني خان حاجي صاحب دې ځای ته، ګلپسند خان دې ځای ته، د عالمزیب خان دې ځای ته، خو زما هم خواهش و چې زه دوی سره میلاو شم او دا زما هم خواهش و دلته چې کلي کې ټول مشران راشي او کینو یو بل سره ووینو، کېدای شي ډېرو سره ما ډېره موده پس ملاقات وشو. خو دلته راغلو او د دوی هم دا خواهش و
چې یاره کو پیښور ته راځو څوک رانه خفه نه شي. بالکل صحیح خبره ده چې دې خوشحاله کوي چې هر یو مشر کشر پکې یو ځای شي، نو دا د ټولو خوشحالي ده. زه تاسو ته مبارکبادي در کوم، ټول کلي ته مبارکبادي در کوم چې تاسو په دې باندې دا نن چې دومره اظهار وکړو، دومره په لنډ تنګ وخت کې دومره تعداد کې راغلی، دا د خوشحالۍ اظهار دی. د خپل مرضی خپل خواهش هغې مطابق تاسو دلته راغلی یې، نو په دې تاسو هم خوشحاله یو او موږ هم خوشحاله یو، او انشاءالله تعالی دا سلسله به مخکې بوځو چې زمونږ دا کلي یو شي، زمونږ د جم اوار یو شي، زمونږ د علاقه یو شي، او دا مخ پر وړاندې همدغسې به بوځو. دا د دې علاقې د خوشحالۍ د ترقۍ لپاره یو نیک قدم دی، او دا قدمونه به مونږ دغه شانتې مخ پر وړاندې بوځو. دې نه مخکې یو څو پروګرامونه په جمعوارو کې وشو او ډېر ښکلي پروګرامونه وشو، او انشاءالله تعالی دا یو جذبه ده ستاسو ټولو کې، یو جذبه هغه ده، او دا زمونږ یو جذبه ده د کلي دپاره، د وطن دپاره. او چونکې شیرپو دې سره تړل شوی دی، نو که دا ټوله علاقه ده، که تنګی دی، که هر ځای دی، نو دا یو جذبه د شیرپو ده، جذبه ده چې بھئی مونږ ټول یو شو او یو اواز شو، او د دې خپل حقوق دپاره، د خپل خوشحالۍ دپاره، د خپل ترقۍ دپاره یو یک اواز شو، او ټول په دې دپاره جدوجهد وکړو. نو دا زموږ ټولو کامیابي ده. زه اخر کې د غني خان حاجي صاحب، د ګلپسند خان، د علمزیب، د هغه د رونو، د بارمن خان، د هغه د بچو، او دا ټول د هغوی د رشته دارانو، د هغوی هم شکریه ادا کوم. او خصوصي مونږ چې کومه جرګه منعقد کړې وه، او دا زمونږ په مشورې سره دغه شوې وه، او مشورې سره زمونږ دا خواهش و چې مخکې د خپل کلي کې دا قابل قدر مشران دوی له ورشو، دوی ته درخواست وکړو، او هغه د هغې نه پس به بیا نور مخکې مونږ ځو. دا ټوله مشورې سره دا کار شوی و. دلته مونږ ما ته به بار بار منټ په منټ د دې ما ته خبر راکاو چې نن دلته لاړو، نن دلته لاړو، خو زمونږ خواهش مخکې هم دلته و په خپل کلي کې. او دا دوه لویې کورنۍ چې دي، دوی ته او دوی صرف دلته په دې خپلې کورنۍ کې نه، دوی خپل یو هغه دی اثر دی، په ټوله علاقې کې اثر دی، او انشاءالله تعالی زه امید لرم چې دوی به هم دغه شانتې خپل اثر استعمالوي، او د ټول د ورورولۍ لپاره او د دې پارټۍ د ترقۍ لپاره به هلې ځلې کوي. نو زه ستاسو بیا حد مشکور یم الله تعالی دی. دا ټولو مشران چې راغلي د هغوی شکریه ادا کوم چې تاسو دومره تکلیف وکړو په دې ګرمۍ کې. نن حبس هم دی، ګرمي هم ده، چې تاسو راغلی ټولو په دې کې شریک شوی. نو دا زمونږ ټول لپاره دا عزت خبره ده. دا ستاسو کور دی، دا اوږده ستاسو ده، دا د ټولو د دې کلي ده، او د کلي زمونږ د کلي دا ننګ دی. او انشاءالله تعالی زمونږ مشران هم د دوی مشران، د نور زمونږ چې څومره دلته ملګري راغلي، د دوی مشران ټول یو اتفاق سره ده یو ځای به مونږ دا هغه کوو. دا ډېره موده خو زما مو شوه، او دا سلسله انشاءالله تعالی زه امید لرم چې همدغه شانتې به جاري او ساري، او انشاءالله د شیرپو نوم چې دی هغه به مونږ داسې قایم او دایم ساتو. ډېره مهرباني، ډېره مننه، ډېره شکریه.